السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم. زیم شاهین جی. موږ دلته راغلي وو، تاسو ته څنګه معلومه ده په نوښار کاکا صاحب کې څه وخت مخکې تېره میاشت یوه واقعه شوې وه، عوض نور واقعه، ډېره دردناکه واقعه، او د هغې نه پس ډېر احتجاجونه وشو. شهنشاه بهی دا څه چل به کېږي او دې باره کې نن پورا قوم کاکا خیل چې کوم دی د میاں فیروز جمال کاکا خیل سابقه وفاقي وزیر دی، د هغه په قیادت کې به د هغه په هاوس کې د کاکا صاحب انجمن تاجران کسان به راغونډېږي او دوی به شوبره چوک ته هلته به احتجاج خپل ریکارډ کوي او نن مکمل دوکانونه بند دي د جمعې ورځ ده. نو ګرانو کتونکو دا خبره تاسو واورېده، احتجاج دپاره بیا جرګه را غونډه شوې ده. څه فیصله به کېږي؟ ټول مشران راغلي، مشران ټول راغلي، خو هغه دا وایي چې اخري فیصله دا چې شوبره چوک کې زوړند کي او دوی په مخ کې د پانسي ولا ورکي چې بیا انتلا پر داسې نو دغه مشرانو خبرې به مورو او هغوی سره به خبرې هم کوو او ستاسو ملاقات به هغوی سره کوو او د اول نه والې تر اخره پورې روداد دا به تاسو ته مونږ په خپل پیج باندې در رسو. نو مونږ سره اوسئ. ولېږلی شي او یو مثال جوړ کړي کې پي کې خپل دلته حکومت کې چې دا وګورئ ټرایل دی څونه زر دا ختم شو، دا د هغې سزا ده. دا وګورئ ټولې دنیا راشئ وګورئ ځوړند دی دا دی په شوبره چوک کې. بل کس به بیا 200 ځله سوچ کوي، 200 ځله به سوچ کوي. دغه زما ورونو خبرې وې، زه بیا د قوم د طرفه د مشرانو د طرفه انشاءاللہ تکبیر بیٹی ہم شرمندہ ہے، تیرے قاتل زندہ ہے، بیٹی ہم شرمندہ ہے، تیرے قاتل زندہ ہے، بیٹی ہم شرمندہ ہے، تیرے قاتل زندہ ہے. زه بیا ستاسو ډېره همدغه شان د موټي په تور دغه شان اتفاق اتحاد او همدغه شان د دې اواز به مونږ تر هغې پورې انشاءالله اوچتوو چې څو پورې دا کسان کل عام انشاءالله پانسي شوي نه وي. ډېره شکریه، مهرباني.